أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. دا غوا واقعه روانه ده او مونږ د دې مقصد بیان کړو چې په دې کې تفاسیر دوه خبرې کړلې چې یو د دې واقعي تعلق د مړي سره دی او دویمه پکې دا خبره ده چې د دې تعلق د مړي سره نشته، دا ځان نه مستقل واقعه ده او د مړي هغه چې دی نو ځان نه مستقل واقعه ده. او الله پاک دلته ځکه ذکر کړو چې دیو بنی اسرائیلو ته د الله تعالی حکم وشو چې غوا حلاله کړو، نو دیو په هغې کې تپوسونه شروع کړله د الله په حکم کې او چون چرای پکې کوله چې دا به څنګه غوايي، د دې رنګ به څنګه یو، دا به څه کار کوي، د دې به څه عملي. نو چې څومره تپوسونه کوله نو هغومره ورته دا حکم چې دی نو ګرانېدلو. او ابن کثیر لیکلی چې په دې کې غوا په دې ملاوېدو کې چې دی نو 40 کاله چې دی نو هغه ولګېدله، 40 کاله. نو آخره پکې چې دی نو انشاءالله وویلو نو بیا ورته الله تعالی چې دی نو دا غوا ملاو کړه. تفسیر قرطبي فرمایي که انشاءالله یې نه وی ویلې نو دیو به چې دی نو اوس هم په غوا پسې ګرځېدلی، د قیامته پورې په غوا پسې به ګرځېدلی. نو آخر کار چې دی نو دیو په دې تپوسونو باندې ځان خلاصولو چې په څه طریقه باندې مونږ چې دی نو دا کار ونه کو، خو آخر دا چې دیو باندې د الله تعالی حکم یې ومنودلو او دا کار چې دی نو وکړو. نو په دې کې اشاره ده د دې امت ته چې دا به د ډېر تپوسونو د سوالونو نه به ځان ساتي، ډېر تپوسونه به نه کوي. نبی علیہ السلام فرمای تفسیر ابن کثیر نقل کړل چې دیو بس بنی اسرائیل یو عام غوا حلاله کړلو نو بس دا حکم به پوره شوی وي. نو چې څومره تپوسونه زیات کړه نو هغومره چې دی نو هغوی ته حکم چې دی نو ګرانېدلو. او د دې امت د نبی علیہ السلام د چې دی نو تپوسونه ډېر کم کړل. دا عمل به بنی اسرائیلو کې و چې هغوی به ډېر تپوسونه کوله او بنی اسرائیلو د الله تعالی ښکاره احکام هم مات کړه، په هیلو سره او په چل سره هم د الله احکام مات کړه او د الله په احکامو کې به ټال مټول کولو چې په څه طریقه باندې موږ دا حکم چې دی نو ونه منو او ځان ته چې دی نو خلاص. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل صحابو ته وویله چې الله تعالی په تاسو حج فرض کړی دی نو حج کوئ. نو یو صحابي پاسېدو اقرا ابن حابس، تپوس یې وکړو د الله رسول هر کال به حج کوو؟ نبی علیہ السلام په دې باندې خفه شو، مخ یې چې دی نو اخواته وکړو. بیا هغې وویله چې هر کال به حج کوو؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې نه، بس ما چې څنګه خبره وکړه دا پوره وکنه، په الله تعالی اوس هیر اوس نسیان نه راځي. که الله تعالی ویل وی چې هر کال حج فرض دی نو ما به تاسو ته بیا ویل وی که نه، چې ما نه دی ویلي نو تپوسونه چې دی نو بیا مه کوئ. که پیغمبر ویل چې نعم او آوې ویل وی نو بیا به چې دی نو دا هر کال فرض شوی بیا به چا کولی شوی؟ نو دا بیا څومره سخت حکم وی. د دې وجې نه چې دی نو زیات تپوسونه هغه نه دي پکار. او زموږ په دې امت کې چې دی نو دا عمل شته دی ښه چې کله د هغه ټختر دا ورځې راشي
نو بیا تپوسونه شروع کی وای مولوی صاحب په دې پارمۍ غوا باندې وزیو قرباني کیږي که نه کیږي او په میخه باندې قرباني وای کیږي که نه کیږي نو ټول کال به ماسته خوري شوملې به خوري شوده به چې دنو خوري په ودونو کې به علالۍ او غوښې به خوري خو چې غټ اختر راشي چې بس دیو ته چې دنو دا تپوسونه ور په یاد شي وای په میخه به چې دنو قرباني کیږي که نه کیږي او د پارامو چرګانو یې تباهي وکړل او د هغې په باره کې تپوس نه کوي نو غوا چې پارمۍ غوا ده او که چې دی نو میخه ده دا ټول یو جنس دی ښه د یو جنس نه چې دی نو پیدا دي که ته وایې چې دا پستن باندې پیدا دي غوایان خو اوس نشته پستنه پیدا کیږي نو په ځناورو کې دا چل دی چې د دې دا نسل په مور پسې ځي په پلار پسې نه ځي په انسانانو کې چې دی نو نسل چې دی نو دا په پلار پسې ځي په حیواناتو کې چې دی نو دا په مور پسې ځي بس که پستن پیدا دی او که په هر څه پیدا دی خو د کمې غوا نه چې دی نو پیدا دی د هغې بچی دی دا چې دی نو خوره په دې کې سم ممانعات چې دی نو هغه نشته دی ښه دغه شانتې کې دا غنم دی هایبریډو دا جوار دی دا سبزیان دي دا خټکی دي دا تخوري نه ولي د دې دا تخم چې دی دا څنګه جوړ شو نو دا خوري والته چې دی نو دغه شانتې کې پارمي چرګان دي د هغې په باره کې چې دی نو تپوس نه کوي نو بس چې دی نو تپوسونو ته ضرورت نشته دی خو چې کم شی چې دی نو شریعت اجازت ورکړی دی جو هغه چې دی نو خوره په یو ځای کې داسې مسله هم راغله وه چېرته بیزه و نو هغه بیزه لنګه شو نه و مخکې شوده کوله شوده کوله بس د الله قدرت د لنګانه نه مخکې هغې شوده کوله کور والا به استعمالوله نو هغه ګاونډیان دې چېرته خبر شو نو هغوی ورته ویلو چې دا خو لنګه شو نه ده او تاسو دا شوده کوئ نو دا ستاسو دپاره حرام دي اوس د حرامو دلیل په کوم ځای کې دی ولې حرام دي که لنګه شوي او که نه یې لنګه شوي خو چې شوده کوي جو حلال دي نه کم شي چې غوښه ته خورې غوښه نو د هغې شوده چې دی نو هغه خوره نو هغه حلال دي ښه په هغې کې څه ممانعات چې دی نو هغه نشته که د لنګانه نه مخکې کوي او که وروستو کوي نو مطلب دا شو چې دا امت به د ډېر تپوسونو نه ځان ساتي دا د بني اسرائیلو کارو ښه جی نو قالو وویل دي ادعو لنا وغواړه زموږ دپاره ربکه د رب خپل نه دعا وکړه وغواړه یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هیه چې څنګه دی صفت د دې غوا څه عمل دی ما هیه څه کار دی نور صفتونه چې دی نو مونږ ته بیان کا ځکه چې دا غوا چې دی نو دا مخکې تا وویله چې دا نه بوډۍ ده او نه ځوانه ده او دا زیړ رنګ واله ده نو په دې رنګ باندې او دغه شانتې کې غواګانې چې نه بوډۍ او نه ځوانې دا خو ډېر شی غواګانې دي نو مونږ ته چې دی نور صفتونه چې دی نو بیان کا خجی ان البقره بشکا یقینا دا غوا تشابه علینا ګډوډه شو د پم باندې یعنی ګډوډه شو د پم باندې چې وسې چلوګو کوم غوا لالګو نو چې څوک د الله په حکم کې ټال مټول خيو او حکم منودو ته تیار نه یو نو پاغي باندې به اشتباه راځي ښا اشتباه مسله او پاغي باندې ګډوډه کیږي د الله تعالی او د رسول حکم چې پری دي نو هغه په دې ګډو وړو باندې چې دنو سر کیږي ډېر خلک دی هغوی ته د الله د رسول حدیث راشي نو پای کې چې دنو د هغې دا جوابات کوي چې دا منسوخ دی دا داسې دی دا داسې دی نو بس مسله چې دنو په زور باندې چې دنو ګرانه کي بیا دې ورغر خطای چې زه څه ووایم څه وکړم بس د الله د رسول حدیث چې راغی بس منې
ډېر خلک ته دغه نه مني جمع بین الصلاتین چې دنو هغه نه مني دا الله رسول کړله په عذر کې چې دنو کولای شي دو منځونه یو ځای کولای شي ډېر خلک دا نه کوي او نه مني نو بیا ول چې دنو جوابونه کوي د حدیث نه او دا چې دنو دس چل او دا هغه چل په هغه وخت کې چې دنو جمعهتونه کچو په هغه وخت کې چې دنو خټي به وي جمعه چت بنو په دې ګډ وډو بچی دنو بیا سري او بچ د الله رسول خبره ده بس عمل چې دنو هغه پکوا وز دا میاش ده کنه میاش دل تراوخي سمه د پریشانی ده د اختر میاش د روزي میاش په خلکو باندې مسله ګډه وډه ده څوک چې دنو مخکې نيسي او څوک چې دنو ورستو نيسي ولې دا چل جوړ شوی دی د الله د رسول حکم یې پرې خیره کنه د الله رسول ویل چې کله میاش وای نه جو روزه شروع کيو کله چې میاش وای نه جو اختر کوو نو چاته سیاسي مسله جوړ کړل چا چې دنو څوک ډلو والدي څوک په سعودي پس روان دي د الله د رسول حدیث پرې خیره نو په دې اشتباه کې پیدا شو د په ګډ وډو باندې چې نو سر شو نو مؤمن هغه ده چې هغه ته د الله او د رسول خبر رااله بس دې نو هغه مني پای کې ټال مټول نه کوي دا څنګه د دې صحیح حکمت ته په دې کې سپایده ده مؤمن مسلمان به دا خبرې نه کوي بس د الله حکم ده او کماته پیدي او حکمتونه معلوم یو کنه دي معلوم خو زه منم نو دې چې دې بني اسرائیلو دا الله تعالی حکم په ست طریقه باندې چې دنو د کور کولا ټال مټوله کولو تپوسونه چې دنو بیزه کولا نو الله تعالی به دا مسله چې دنو سکړه دا به اشتباه کړله او ګډه وډه شو په دې باندې و ان او یقینا مونږه ان شاء الله کچرتا خوښ شي د الله تعالی لمحتدون نو خامخا به مونږ دیتا رسیدون کیو دسی وایا و انا لمحتدون او خامخا مونږ دې ته رسیدون کیو ان شاء الله الله تعالی چې دنو غواړي کدا الله تعالی چې دنو خوښ شي مونږ به دې ته چې دنو ورسیو تفسیر قرطبي وای ان شاء الله په کې ویلو نو الله تعالی ورته دا غوا چې دنو ملاو کړل د مستقبل چې څومره کارونه یو سباله کې بل سباله کې څومره وخت په کې تیریږي نو پای کې سنت طریقه دا ده چې ان شاء الله به ښه ان شاء الله نبی علیہ السلام لا يهوديان راغلو وای مونږ ته د اصحاب کهف واقعیا بیان کا او دویم ذوالقرنین چې دنو هغه سوکو او دریم چې دنو روح چې دنو هغه ست وایو دا درې ته پوښتنه کړو اصحاب کهف سوکو ذوالقرنین سوکو روح ست وایو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زب تاسو ته سبا دا وایم او نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله ونه ویلو هرته شو بس الله تعالی ولا په دې باندې زور نه ورکړه نو په دې وਹੀ کې چې دنو 15 ورځې 15 ورځې چې دنو هغه تیری شوې 15 ورځې بعد چې دنو بیا سوره کهف چې دنو هغه راغې نازل شو نو پای ورته ویل شو چې بیا تاسو کار کول غواړي سبا لره نو ان شاء الله چې دنو پای کې وایا ګور هغه کار ته نشي کولای اله به کې چې الله تعالی وغواړي چې الله تعالی نه غوښتل ته هغه کار چې دنو نشي کولای و چرته یو سړیو نو هغه ویل چې سباله میله دو زما چې دنو خر اخلمه نو اخذ ورته ویل چې ان شاء الله پکې وایا نو اسه پاسق پاجر سړیو نو هغه ویل چې ان شاء الله ته پکې څه ضرورت ده پیسې زما په جب کې دي او خرچ دنو په میله کې ده وربشمو چې دنو خر به واخلمه نو هغه چې میلې ته تللی دی جو هلته تی چا جب والی دی نو بس واپس چې دی نو هغه کور ته راغلی نه خر راوستی دی 900 روپۍ شته ښځه ورته وایي څنګه خر دې راوستو که نه وایي انشاءالله وایي زه چې میلې ته لاړم نو انشاءالله هلته چې دی نو خره وو خو انشاءالله ما چې خپل جب وکتو نو انشاءالله په هغې کې پیسې نه وي او انشاءالله زه چې دی نو کور ته راورسېدلم نو ښځه ورته وایي کم وخت چې دی انشاءالله و نو تا په هغه وخت کې نه ویله
وس کته سل پیری ان شاء الله وې وسیس پیدا نه کيو ټیم چې دنو اغستانه تلې ده نو چې کم ټیمو نو په هغه وخت کې چې دنو پیدا وا وس دنو دا غي څه پیدا ده قال اول موسی علیہ السلام انه یقول بشک شان داده چې الله تعالی فرمای انها بقره د دې کمی غوا چې دا حکم تاسو ته شوی دی دا یو غوا ده لا ذلول چې نه ده تابع نه ده چې پاغي باندې سکار چې دنو هغه شوی جوتی نه ده مهنت کوونکی نه ده او کمزوري نه ده تسير الارض چې اړه زمکه لرا یعنی نه چې دنو هغه زمکه اړه ولا تسقي الحرث او نخړو کوي فصل لرا دا دې غوا ده چې دی په دې باندې کار او مهنت چې دنو هغه نه دی شوی نه پیو شو دا او نه چرته چې دنو ارټ کړي ده او دا صفات چې نو دا په ځنګلي په وحشي غوا کې چې دنو وي ځکه په ځنګل کې اوسېږي او پاغي باندې چې دنو سکار هغه چې دنو نه شوی نو موسی علیہ السلام ته ویل چې دا دې غوا ده چې دا بالکل چې دنو صفا ده او په دې باندې کار او مهنت نه دی شوی یو نه نه کړي پټي چې دنو هغه نه دی یو کړي نو دینه پته ولګي چې په غوا باندې به دا دوه کار کیږي ها یو چې دنو یو په کولای شي او بل په ارټ کولای شي سورلی په دې باندې چې دنو نشي کولای نبی له سلام صحابو ته فرمایل وای ما ته الله ویلی چې په مخکنی قومونو کې یو سړی و چې هغه په غوا باندې سورلی کوله نو دی غوا چې دنو خپل مالک ته ویلله چې مونږ خو د دې لپاره نه یو پیدا چې په مونږ دې سورلی وشي نو خلکو ویل چې سبحان الله غوام چې دنو خبرې وکړلې نبی له سلام ویل چې په دې باندې زه ایمان لرم په دې باندې ابوبکر صدیق لري په دې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان لري یعنی چې دا ماته الله ویلی دا خبره حق ده چې غوا چې دنو خبرې کړلې خپل مالک ته چې دنو دا ویل چې موږ د دې لپاره نه یو پیدا د سورلې لپاره نو دلته خو زمون په علاقو کې خلک چې دنو په غوا باندې نه یو کوي او نه په ارټ کوي دا یو خلک په غوایانو کوي او ارټم خلک په غوایانو باندې کوي نو د دې څه جواب ده جواب یې دا دی چې دا بقر د دوانو لپاره استعماليږي دا بقر نه دی ام غوایه ته ویل کی او ام غوا ته ویل کی او دویم جواب یې دا دی چې کې دې چې دسی علاقې دا خالی په هندستان او پاکستان کې په غوایانو باندې کیږي کې دې چې رزینو علاقو رواج دی چې الته چې دنو په غواګانو باندې هم چې دنو یو کیږي دسی قومونه به یو دسی علاقې به چلته په غواګانو باندې یوم کیږي او ارټ بچی دنو هغه پکې ارټ خو تاسو پیژنې کنه دا غوایه تاوی کې د کوی نه اوپر اخیږي په خوانه زمانه کې اوس خو چې دنو نشته ده دا دوه کارونه هم مسلمتون تفسیر قرطبی محفوظتون چې دا محفوظه ساتلې شو ده روغه ده د کار په دې باندې چې دنو نه دی شوی دویمه معنی دا چې د هر عیب نه چې دنو محفوظ ده د هر عیب نه ګوډه ده نه شل ده نه لکې چې دنو کټ شو ده نه چې دنو خکران چې دنو هغه مات شو دي بالکل چې دنو هغه روغه ده مسلمتون لا شیت فیها داغ پکې نشته ده بالکل تک زیړ رنگ والا ده تفسیر قرطبی فرمایي چې دا اخکارونه نه دي دایم زیړو دا خپې چې دنو دایم زیړې وي په دې کې سب بل رنگ چې دنو داغ پکې نه وو چې یا تور چې دنو یا سپینواله دا پکې چې دنو بالکل نه په دې غوا کې قالو نو ویل دیو الان جئت بالحق وستا راتلو وکړه په پوره بیان سره پوره بیان دي چې دنو وسو کو پوره صفت دي چې دنو وس بیان کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلا او کته دلته معنی د داوه کې نو دا معنی بالکل غلطه ده چې وست راتلو وکړه په حق سره
دا معنی به نه کې راتله دي وکړه وس په پوره صفت سره په پوره بیان سره ځکه حق چې دی نو د حق الټ متضاد لفظ چې دی نو باطل دی ضد لفظ باطل ولی موسی علیہ السلام اوس پوری باطل خبرې کولې سه او پیغمبر ته د باطل نسبت کول دا کوپر دی کوپر په دې باندې سړی کافر کیږي چې د پیغمبر خبرو ته سړی باطل ووایو نو ولې بنی اسرائیل اوسه کافر نه او مسلمانانو نو د حق چې دی نو ډېرې معنی دي ښه یو حق مخکې تیر شوی بغیر الحق د دې پیغمبرانو چې دی وجل نو د هغوی څه جرم نه و هلته معنی د جرم و دلته چې دی نو د حق معنی څه ده پوره بیان سره وضاحتو یعنی صفتو وس دی چې دی نو پوره صفت راوړو وس دی پوره بیان راوړو کامل بیان فذبحوها نو ذبح یې کړله دا غوا ورته چې دی نو میلاو شوله ده او په دې کې بیا تاریخي خبرې دي قرآن خو چې دی نو تاریخ کتاب نه دی تاریخي خبرې دي او هغه خبرې هم خلکو د یهودیانو د کتابونو نه چې دی نو راغستې دي د تورات نه د بایبل نه دې تفاسیرو چې دی نو نقل کړلي قرآن چې دی نو تاریخ تا ته نه بیانوي تفاسیرو لیکلي چې دا غوا وه د یو هلک سره او هغه هلک چې دی نو هغه یتیم و او د مور چې دی نو ډېر زیات تابعدار او د مور ډېر زیات چې دی نو ښه سلوک یې د مور سره کولو د مور خبره چېرته چې دی نو نه غورځوله او پلار یې چې دی نو هغه وفات شوی و نو مور یې چې دی نو دا غوا چې دی نو دا ځنګل ته شړل وه وړوکې وه په هغه وخت کې ځنګل ته یې شړل و په ځنګل کې چې دی نو سرېدله بیا چې دا ماشوم چې دی نو غټ شو دی به چې دی نو د غریبي و پکې دی هلک به د ځنګل نه چې دی نو لرګي راوړله او په بازار کې به یې چې دی نو خرڅوله بیا چې دا مور چې دی نو د هلک ولیدلو چې دا ډېر محنت کوي نو دې مور ورته وویله چې ستا د پلار نه په میراث کې چې دی نو یو غوا چې دی نو پاتې شوی ده او هغه چې دی نو ما ځنګل ته چې دی نو شړله او دا نښې دي د هغه غوا د هغې په غاړه کې به چې دی نو پړه پروت دي نو هغه غوا چې دی نو هغه چې دی نو ته راوله او تفسیر در منصور پکې بیا دام لیکلی چې دې مور ورته وویله چې دا غوا ما د یعقوب د اسماعیل او د اسحاق د معبود په نوم باندې چې دی نو دا پرېښې ده په ځنګل کې ته لاړ شه او ته په دې نوم باندې آواز وکړه چې هغه غوا چې هغه ما د اسحاق او د یعقوب او د اسماعیل د معبود په نوم باندې پرېښې ده نو هغه غوا دي چې دی نو ما ته حاضره شي نو دا لاړو دا نوجوان ځنګل ته او ګرځېدو 2 ورځې چې دی نو هغې په ځنګل کې تېرې کړې بیا په 2 یا په 3 ورځ باندې دې دغه آواز وکړو نو دا غوا ورته چې دی نو एकदम چې دی نو حاضره شوله او د دې خواله چې دی نو راله نو دې هلک نوجوان دا د پړي نه چې دی نو ونیوله او کور ته چې دی نو روانه کړله او تفسیر در منصور پکې دام لیکلی چې دې غوا ورته وویله چې ته په ما باندې ستور شه او ته ستړی شوی نو دې هلک او نوجوان ورته وویله چې ما ته مور ویل چې ته به د پړي نه رانیسې او زه د مور خبره چې دی نو نه غورځوم زه سورلي پتا نه کوم نو بیا ورته چې دې غوا وویله که ته سور شوی په ما باندې نو ته چېرته په ما باندې بیا نه شوې قادر کېدی زه بیا ستا په قبضه کې چې دی نه شم راتلی نو دې کور ته چې دی نو هغه بوتلله او بیا ورته چې دی نو مور وویله چې اوس دا بازار ته چې دی نو بوځه او دا چې دی نو خرڅه کړه نو بازار ته چې بوتله نو مور ورته وویلله چې دا په 3 درهمه باندې چې دی نو خرڅه کړې په 3 درهمه نو دې چې بازار ته بوتله نو عام تفاسیر خدا لیکلی چې عام خلق ولراله او خلقو تی غوښتله یو خبره پکې دا ده چې چاته په 200 درهمه چې دی نو غوښتله دې نه ورکوله نو خلکو ته بیا وویله چې دا خو ډېره قیمتي ښکاري مونږ دا په 600 درهمه چې دی نو اخلو
نو دی هلک ورته وویله ما ته چې مور څه ویلي د مور رضا پکې شرط ده زه د مور خبره چې دی نو نه غورځوم نو بیا چې دی نو پاتې شوه واپس کور ته راغی او تفسیر در منصور پکې دا لیکلی چې دی ته د انسان په شکل کې یو فرشته چې دی نو راله ودرېده نو تپوس یې ترې وکړو چې دا غوا ته په څو باندې خرڅې نو مور خو چې دی نو دې ته 3 درهم ویلو په 3 درهمه نو هغه فرشته ورته وایي چې نه دا خو قیمتي ده او زه دا ستا نه په 6 درهمه چې دی نو اخلمه په 6 درهم یې را خرڅه کړه نوجوان ورته ویلي چې نه د مور رضا پکې شرط ده دا نشم کولی دا نشم خرڅولی زه به د مور نه تپوس کوم نو هله نو چې کور ته لاړو غوا یې بوتله مور ورته وویله چې خلک خو د دې قیمت 6 درهمه وایو نو مور ورته بیا وویله چې زه لاړ شو په 6 درهم یې خرڅه کړه او زما رضا پکې شرط ده نو بیا یې راوستې ده بیا ورته د انسان په شکل کې دا فرشته ودرېدله نو تپوس یې کړی چې په څو یې خرڅې په 6 درهمه وایي زه یو په 6 نه اخلمه زه په 12 درهمه چې دی نو اخلمه نو نوجوان ورته ویلو چې نه د مور رضا پکې شرط او د مور خبره نه غورځوم واپس چې دی نو هغه کور ته بولده او په دې کې چې دی نو دا غوا د خرڅ نه چې دی نو پاتې شوی ده غوا د خرڅ نه پاتې شوی ده بیا خو بني اسرائیل په غوا پسې ګرځېدله که نه نو دې بني اسرائیلو ته بیا وویل شو چې په دې علاقه کې یو هلک دی یو یتیم هلک دی او د هغې سره چې دی نو دا غوا چې دی نو ورسره ده نو دې ورپسې چې دی نو تللي نو دې ورته ویلي چې دا غوا چې دی نو په موږ باندې را خرڅه کړه نوجوان ورته ویلي دا زه نه خرڅومه دې ورته ډېر محنت کړی دی قیمت یې مو ته ښه ډېر ویلی دی خو هغه ویل چې موږ یې نه خرڅوو بیا ورته آخر دا ویل چې د دې غوا په سرمن کې څومره سره زر راځي نو هغومره به راکوي نو هلې خرڅوم دا بني اسرائیل راغلي موسی علیه السلام ته ویلي موسی علیه السلام ورته ویلي چې دغه نوجوان به راضي کوی چې په څو باندې راضي کېږي بس دغه غوا چې دی نو تاسو له اخیستل دي نو دیو بیا هغومره سونه ورکړله او څومره چې د غوا په سرمن کې راتلله نو غوا بني اسرائیل واغستله او د یتیم په مال کې چې دی نو الله تعالی برکت راوستلو د وجې د مور د اطاعت د وجې نه د مور و پلاره تابعدارۍ د وجې نه هغه چې دی نو دومره مالداره شو ښه د مور خبره چې دی نو هغې نه غورځوله نو څوک هم چې د مور و پلار خبره مني د مور و پلار سره ښه سلوک کوي نو الله تعالی به په مال کې برکت اچوي ښه نو دا خبره پکې تاریخي خبره ده قرآن دا خبرې چې دی نو هغه نه کوي نو دیو ته چې دی نو دا غوا ملاو شوله وما کادو یفعلون او نو نږدې چې دیو دا کار کړی وی دیو به د تپوسونو باندې نه خلاصېدله خو چې څومره دیو تپوسونه کوله نو هغومره ورته حکم چې دی نو سختېدو خلک وایي که نه وایي چې ړخ یې وایي سوځې به وایي منظره یې کوو منظره یې پېژنئ که نه منظره چې کوي په دې ځمکه باندې نو بل ورته ویله وایي که ړخېدې جو بس سوځې وایو نو د دې مطلب دا و چې بني اسرائیل وویله که نور تپوسونه کوو جو بیا چې دی نو نور هم خرابېږو ګوره چې دی نو په تپوسونو کې چې دی نو دیو ته د غوا څومره په ګران قیمت باندې پرېوتله چې دیو تپوسونه نه کوله یوه عامه غوا یې رانیولې وی جو بس خبره چې دی نو ختمه وه په ډېرو تپوسونو باندې چې دی نو دیو ته حکم چې دی نو هغه سختېدو او دا نور تپوسونه ځکه نه کوله چې د دیو دا بېوقوفتوب پکې بیا ښه راښکاره کېدو چې دیس تپوس یې کړی وی چې څو ښکرانې دي څو خپې دي څو لکه یې دي نو دا تپوسونه نه کوله ځکه چې دا بیا نور هم د دیو قمقلتوب او بېوقوفتوب چې دی نو راښکاره کېدو ښه جي قالو اویل دی بني اسرائیلو ادعو لنا اغواړه زم د پاره ربک در خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا چې څنګه د دا غوا چې څه صفت د دې غوا څه عمل دی د دې غوا ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډوډ شو د په مونږ باندې و ان شاء الله او یقینا مونږه کچرته الله تعالی خو خشید
نو لمهتدون نو خامخا به مونږ دې ته ورسېږو. او د مهتدون دویمه معنی چې دی نو هغه دا ده، یو معنی خدا ده چې مونږ به که الله تعالی وغواړي نو مونږ به دې ته لار بیا مومو، دا به مونږ چې دی نو حاصل کو دا غوا. دویمه معنی دا کړل چې مونږ په هدایت باندې یو، مونږ چې دا تپوسونه کوو نو دا په ضد او په عناد باندې دا تپوسونه نه کوو، مونږ په هدایت باندې یو، مونږ مؤمنان یو. قال اول موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دا یو غوا ده لا ذلول چندا تابع تسير الارض چې اړیز مکلرا ولا تسقي الحرثا او نو بکې فصل لرا مسلمه روغدا محفوظ ده هیڅ کار نه ده شوی پدی باندې لا شیت فیها اس داغ نشته پدی کی ان تک زړ رنگ والدا. قالوا ول دیو الان جئت بالحق وستا پورا بیان کو کامل بیان دیو کو وستی پورا صفت بیان کو فذبحوها نو ذبح کړلا وما کادو يفعلون او نو نس دی چې دیو دا کار کړي وي.